2023 به شروع کیږي، نوې کال دی. د دې نوې کال نه مخکې یا په دغه ورځ باندې خلک چې کوم دی یو بل ته دا مبارکۍ لیږي. خلک یاره ستا نوې کال مبارک شه، او زما نه څه خطا شوي او زما نه څه ګناه شوي او ما ته عفو کوه، ما ته بخښنه کوه. آیا دا مبارکي ورکول په دې نیو هیپي ایر دا کول څنګه دي؟ دا روا دي، جایز دي او که نه؟ آیا مسلمانانو له ټکي دي او که نه دي؟ نو علما دا وایي، مفتیان دا وایي چې دا د مسلمانانو طریقه دا نه ده. ګورې مسلمانان په دې داسې کال نوې کېدو باندې داسې نور وختونه دي چې په هغې مسلمانان په ناپوهتیا کې یو بل ته دا میسیجونه لیږي، یو بل ته د نیو هیپي ایر دا مبارکۍ ورکړي. دا ټیک نه دي. لہذا نو دغه کال 2 ورځې پس را روان دی. څومره ځوانان وي په سوشل میډیا باندې د دې نه پرهیز وکړئ. داسې قسمه پوسټ بالکل مخکې نه شیر کول، داسې میسج نه واټساپ ګروپونو کې کول، نه میسنجر کې کول، نه فیسبوک ګروپونو کې، په هیڅ باندې نه. ځکه زمونږ خپله طریقه دغه یهودیان دا غیر مسلمه زمونږ نه ګډوډي. لہذا په داسې موقع باندې مبارکي ورکول د مسلمان دپاره دا ټیک نه دي. دا د کفارو طریقه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي دنیا کې چې چا سره مشابهت اختیار کو په لباس کې، په ژوند کې، په وینا کې، په کردار کې، به روز قیامت به هغې سره پاسي. موږ به دا خبرو نه ځان ساتو کومو کې چې هغې سره